نو د منکرین حدیثونه په عمر عائشه متعلق چې کله هم ما دا سوالونه کړي دي جواب نه دی کړی او نن هم زما چیلنج دی که فهم حدیث یا فهم قرآن په یو منکر حدیث کې وي نو د دې جواب دی وکړي. اول سوال چې د قرآن ته وایي چې د 9 کالو کې د عائشې رضی الله تعالی عنها نکاح نه دی شوی ځکه دا عمر د بلوغت نه دی. نو لومبی سوال زما د منکرین حدیث نه دا دی چې د قرآن نه عمر بلوغت ثابت کا. دا یو خبره شو. عددن او متعین طور باندې د قرآن نه عمر بلوغت ثابت کا چې سړی کله بالغ کیږي یا ښځه کله بالغه کیږي. اشده سره خو تعین نه کیږي او دغه رنګې رشدن سره خو تعین د عمر نه راځي. داسې کلونه متعین که د قرآن نه چې هغه د بلوغت دپاره مدار او معیار ګرځولي. دویمه خبره د قرآن نه ثابت کا چې 9 کاله عمر کې بلوغت نه راځي. دا دویم سوال دی. دریم سوال د قرآن نه عمر عائشه په وخت د نکاح کې دا صراحتاً ثابت کا یا د یو صفا حدیث نه ثابت کا چې د عائشه رضی الله تعالی عنها عمر د نکاح په دوران کې 16 یا 19 سال و. کله چې چونکې دا ځای کې و دا مشور و دا کشر و لحاظه د دین معلومیږي چې تا ته معلومیږي. داسې صفا حدیث داسې صفا سند او متن راوړه څنګه چې امام بخاري راوړی دی او څنګه چې صفا خبره امام بخاري صاحب کړې ده رحمت الله علیه چې په 7 یا 8 کالو کې کېدن او 9 کالو کې نکاح شوی دی. دقسې صفا او صریح خبره ته ذکر کا چې یاره په 14 یا 19 سال کې شوی دی. اشارات او کنایات نه. دغه رنګي څلورم سوال چې دو دور سلف نواله تر فرویز صاحب پورې یو سړی داسې وښیه چې هغه د عمر عائشه په وخت نکاح د 6 سال او د 9 سال نه انکار کړي. زه وایم چې اول انکار کړی دی نو فرویز کړی دی په روحاني خزائن کې. بل سوال کته وی چې 9 کالو باندې اندوی اعتراض کړی دی چې یاره د 9 کالو جینۍ سره نکاح څنګه کوو. نو زه د سوال کوم چې د پیغمبر علیه السلام په دغه ټیم عمر تم منې چې 54 سالو 52 سالو. اعتراض خو په دې راځي چې د 52 54 سال سړي د 16 سال ښځې سره ولې نکاح کوو. 14 کالو جینۍ خو تنکې او نوجوان جینۍ وي. دا اعتراض کا غیر وکي چې یاره د 14 کالو جینۍ سره نکاح کو او نکاح کې نورې ښځې ویم نو اول صورت دا دی چې برداشت ولې نه کو صبر یې ولې نه کو او چې نکاح یې کو بیا د 16 سال جینۍ سره ولې کو. غټې ښځې سره به یې کړی چې د کور امور یې سنبالولی شو. عرض دا د کم اعتراض چې په 9 کال راځي اخو په 16 او 19 سال باندې هم راځي دې کې به تاسو څه جواب کوئ. بل اعتراض شپږم کچری د اندوی د اعتراض د وجه نه د عائشه رضی الله تعالی عنها د عمر والا روایت پرېښودی شي نو ډېر غیر مذهب او مستشرکین خو په قرآن هم اعتراض کوي. آیا بیا به قرآن هم پرېښودی شي؟ لکه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تمام مستشرقین او مغرب هغوی دا وایي چې قرآن ښځو سره ظلم کړی دی چې سړو له 2 حصې ورکړي دي
او ښځو له د سړو نیمه حصه ورکړې ده. آیا چې څنګه د ایندوي د اعتراض د وجې حدیث د بخاري پرېښودی شي، بیا خو به د قرآن آیتونه هم تاسو پرېږدئ. دارنګې ولقد همت به وهم بها نه څومره شبهات خلکو ته پیدا دي، بیا خو به د دې آیتونو هم تاسو خاتمه کوئ. دې ټیم کې به هم څه جوابي. بله خبره وم، که چېرته کې یو سړی ووایي چې آو څنګه چې تمام امت ویلې ده چې د عایشه رضی الله تعالی عنها نکاح په 7 یا 8 کالو کې او رخصتي په 9 کالو کې شوې ده، دا روایت بالکل ټیک دی اور د غیر مذهبو د ایندوي ذهن غلط دی. که چېرته د روایت په ځای په ایندوي اعتراض وکړي شي نو څه ټینشن جوړیږي، د دې جواب هم پکار